منگا دا دین کار دا دنیا دا پارا نکو ما کدای لاغڑی او بکڑی دی نو دا اللہ رضا میں او بکڑی دی زپاگی باند ڈوڑای نخورما پاگی ام نخوڑا نن سبا دا انبیاء وارثان رالل پاگا دین باندی اوٹ گواڑی پاگا دین باندی پیسے او دولت گواڑی ختم دا قرآن کئی او پاگی باندی دا خلقو نا خوراک کئی من خدا آگا چا روحانی اولاد یو چا غی دین پا دنیا باندی نخرسو موسیٰ علیہ السلام وردوئی لا نبیعو دیننا بی دنیانا منگا دین پا دنیا باندی نخرسو دنیا لکو دین دا اللہ دا رضا دا پارا کو دا درم جماعت دا دیر بدترین جماعتو چی دین دنیا دا پارا استعمالو او د دین کار با بیانو چې وخت براغه نو دین با شاته وګرځول شي او دنیا برا مخ کې شو په دې جماعتونو کې یو جماعت زمنګو چې راغلون د جماعت اشاعت توحید و سنت هغه جماعت چې هغه د الله د توحید او سنت پیغمبر اشاعت کوي دا یو خبره ده او غلنده خبره ده چې دین هغه چې الله قرآن او سنت کې ویلې راشي چې قرآن او سنت کې سدي هغه دین دی هغه خپل کا باغی باندې عمل وکا او قرآن کې الله صاف اعلان کوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما نده دا سکار سنگ چه دا مخلوق گمان ده 400 کی ایمان والا ده ننا چره دا سے نشکی ده کامل ایمان والا نشکی ده که او سڑے زان تا کامل مومن وی چره کامل مومن نشکی ده حتی یحکموک فیما شجر بینهم تراغی چستا سنت فیصلہ کنو نگردائی آغا مسئلو کی چتدائی درمیان زراغلی یو شردا دے چه غم او خادی کئی نستا پا طریقہ باندی بے کئی منگا خدا کوایو نو من خو نور سندی ویلی خو من وایو غم او خادی دا دین کار اغل پیغمبر پاک پا طریقہ ہوکا زگا قرآن کی اللہ فرمائی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا ساتی ماس تاسو دین کامل کا تاسو لمی دین اسلام گورا کا اللہ و اس تاسو دین میں کامل گڑے دے نو پدی دین کی زیارت لدلمستا پدی دین کے غم امشتے و پدی دین کے خادی امشتا پیغمبر پاک چی سنگا کڑی انو آغا سیو کا خلق وائی زیارت نمانی من وایو زیارت لطلل قبر لطلل من دا هر یو قبر زیارت منو اتا دا یو قبر منی تی منی که زی منما تی یو قبر دی جوڑ کڑے او آغا زیارت لروانی نور دی بری خودی من وایو دا هر قبر زیارت لورشا وای دا قبرونو بی عزتی کئی من وایو تی عزت کے کسو من خود قبرونو دیوال چاپیر کڑی وا گڑا میخا وطا نپریدو خلق توایو چه توا پی لاری نجوڑے او آقا چه سوک زمان خلاف کئی غیر آولگی نو دا هری جمعه پشپا دا بابا پا سر باندی اور بلی ڈیوائی پیخی من وایو اللہ دی دا اور نو ساتا ادے وای هری جمعه لبا دی پکا پرائی اور بالو دے منی کزی منم تراش ما سر حسابو کا من وایو زیارت لورشا اغتا دعاو کا سان تا مرگ مخیتا کا ستا دعا تا محتاج دے و عاجز دے دعا چی جنازہ پی کے خطو تا دعا کے یو مڑے چرتا مسلمانان بے جنازی خخی او چې کله خاخای نو جنازه چې پکای نو سوی زمنګ پکلی کې پنځبیر کې کوم وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. دا سي دعا وایو تاسو هم دغه سی وای رستم والا کنه یره شوی خو نه نظر نه کنه په خو هم دا سی وی او ډیره موده زوم نیم راغلی نو خو دغه دعا ده. نو هغه وخت ورته موږ دعا کوو او چې کله په خاورې واوړو جنډه په ودرو بیا وای بابا تر الله خدای ته وای تر اوسه ما ستاسو لپاره اوس به ته مال وای. موږ زیارت منو خو موږ وایو د پیغمبر پاک په طریقه ورلا ورشه. موږ دعا منو خو موږ وایو د پیغمبر پاک په طریقه باندې وکا. موږ د ختم ثواب منو خو موږ وایو ثواب مړی تور او بخا خدا نه چې ته بیا خوراک او اسکا کې شامی ذکر گئی الاخذ والمعطی وما آسمان. چا چې په واغستا او چا ورکړ دواړه ګناګار دي. نو عرض می دا کو چې الله وایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دا سننا څنګه چې د مخلوق ما د جارسو کی ایمان والا دے تراغی کامل ایمان والا نشی کېده تر څو چې ستا سنت فیصله کونه نه ګرځي هغه مسلو کې چې د دوی ترمنځ راغلي. دویم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. بیا زړونو کې تنګ سیاو نه مومي د هغې نه چې ستا سنت دوی فیصله وکړه. او دریم شرط ویسلموا تسلیما. بیا هم غاړه دی ستا سنتو ته بیا غاړه کې خودله بیا هم ستا سنتو تابعداري. او د پیغمبر پاک ختم نبوت هم په دې باندې شوی چې بس لنډه خبره غم او خادي به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې پاغي باندې به تنګېږي نه. او بل ځای الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. چا چې د پیغمبر پاک خلاف وکړ د الله خلاف وکړ د پیغمبر پاک خلاف وکړ ويتبع غير سبيل المؤمنين. قرآن سنت دی خو ګوره مومنان پکې هم شته چې د هغې په لاره به ځي کوم چې د قرآن سنت لاره هغې خپله کړې ده. امام ابو حنیفه د قرآن او سنت لاره خپله کړې وه امامانو خپله کړې وه بنګې هم خپله د هغې هغه لار راته اسانه شوې ده. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وا بیڑا حکم خواچ دے اوڑی دا دن بے کو جہنم تا اللہ ویزا جہنم بو اللہ زائکم. عرض میں دا کو منگ آتاو زانتا مسلمانان وایو نو چه منگ مسلمانان یو نو چه مسلمان کم صفتون دی نو اغازان کرا استل غواری اغال رازی چه کل دا اللہ کتاب تکینی او دا اللہ کتاب واوری او دا اللہ کتاب باندے پوشی نو دا الله کتاب څوک خي په پنځپیر کې په یو زمیدار کورنۍ کې یو سړی پیدا شي چې هغه زما پلارو هغه قرآن راواغس او قرآن خلکو ته ښوده هغې ته وی ورشئ په خپل کلي کې قرآن وښیئ. پای کې مولانا نورالحق و پای کې مولانا عبدالسلام و الله دې وبخي پای کې نور علماء هغه د الله په دې کلی کې هغه درسونه روان کړل. دا د الله خپل یو تقسیمي یو ځای کې یو پاتېږي بل بوزي دا د الله خپله خوښه ده. بیا خو په دې کلی کې د الله د توحید او د الله د پیغمبر پاک د سنتو چغې واله شوي نن همغه جذبه په دې کلی کې شته. اوس زه را روان وم زما دوست دی ما ته ټلیفون وکړ زمونږ ایس پي دی د مردان ضلعې او الله دې د هغې حفاظت وکړي سید خان میا سید ما رستم ته روان یم ووی تا وی نه
بل مارګری لا مې ورکم او زه ته نور څه ویل نشم چې نه وای چې څه دی ولې نیم خبر کړی هغه ورته وی موږ روان یو بس موبایل لارې لا درغی موږ دغه تاجت نه نه موږ چا سره جنگ کوو نه موږ سره څوک جنگ کوي خو بیا موږ خپل مینا وکړه یو خبره درته کوم زه په دنیا کې په ډیرو ملکونو وګرځیدم ازه مزدورکار ملایم غوري بعضی ملای هغه خو خدای په دغه څه فضل کوي امنګه مزدورای ته اړم کړیو ما د دوبای نه لاس دولس کاله د کپړې مزدوري کوله کنټینر به مې راړې د عمان نه د سکریپو د چاینا نه ډیناموګانو جنریټرو او اوس هم د اسلام آباد نه رالم جاپان امبیسای ته تلم چې د چاینا او جاپان او تایلند او د ملیشیا ویزې مې لګولې مزدورای لازمه چاندوله نظم ګوري نو روانم مزدورای لا او په دې ټول ملکونو زه ګرځېدلې ما یو خبره درته کوم ما چې سوره ملکونه کتلې دي کاغه چین دی او کاغه جاپان دی او کاغه تایلند دی او کاغه سنگاپور دی کاغه سعودي دی او کاغه امارات متحده دي خو د پاکستان د یو کنال زمکه په ټولو ملکونو نه ورکوم دا دوره قیمتي ملک دی په دې ملک دینداری هم دوره ده چې مدرسې آباد دي جماعتونه آباد دي علما دي او طالبان دي دا داسې ملک دی چې په دې کې لوډ سپیکر لاګولی او قرآن وایي او څوک درته څه نه وایي داسې ملک په دنیا کې نشته دې ملک سره مینه وکړئ د دې ملک د روحاني سوچ مه کوئ د دې ملک د وداني سوچ وکړئ دا ملک چې اسلام نه ختمیږي انشاءالله نن که حرمین محفوظ دي د پاکستان په وجه باندې محفوظ دي او زه خپلو ملګرو ته هم وایم چې د دې ملک د ترقۍ سبب به دای چې تاسو د قرآن درسونو له زور ورکئ موږ اقتدار نه غواړو موږ کورسای ما پسې کور ته راوړې ده د سنې ټیکټ یې راله راکوم ما ته نه دی اخیستی دا وزیر اعلی په ډومبی ورځ راغی او ما ته ناست و بل کال ختم لوم دی روژه کې راغلی و بله ورځ هم راغلی و ما ته وي یاره موږ مدرسې له څه پیسې مقرر کړي ما څومره وی 40 کروڑه ما یې له 40 څومره وی 40 کروڑه ما ورته موږ خو میلمه له ورکو د میلمه نه الونه ته خو زما میلمه راغلی ما له به اعلانونه نه کې ما زما حاجت نشته زه الحمدلله په خپلو لاسو ګټلی شم موږ مدرسه چلو خو په سوال هم نه چلولې مدرسه چلو خو دین هم نه محتاج کړی چاته او زما شاګردان هم الحمدلله دغسې دي هم دغسې کلک دي منګه صرف او صرف د الله د دین دپاره اړم یو چې مخلوق ته خیرخواهي ورسیږي په دې ځای کې ما چې کوم آیات ویلی و په هغې کې هم الله پیغمبر پاک ته دوی ته اعلان وکړه چې زما لار څه ده اقتدار به علم زما لار څه ده کورسای به علم زما لار څه دولت به علم نه نه قل هذه سبیلی ادعو الی الله و پیغمبره دا زما لار د ادعو الی الله چې زه به خلک الله ته رابلمه زبا خلق دا اللہ دین ترا بلما دا اللہ کتاب تب را بلما علا بصیرت انا ومن اتبانی زم بدلیل ما او سوک چیز ما دی تابدار و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لا وما انا من المشرکین او نیم ازد مشرکانونا گوره مشرکانو سرنے اوزائی کیگم خلق خود اقتدار دا پارا عرصہ کئی گا نا ای غوار چا سره اتحادونه کوي موږ د مشرک سره نشو یو ځای کېدی زموږ ایمان او عقیده دا ده لس کسه دي خو د هغه د ایمان والی د الله نصرت او امداد به ورسره وي او که په کروڑونو خلک وي خو چې عقیده یې خرابه وي د الله امداد او د الله نصرت به ورسره نه وي الله دې موږ د خپل نصرت موږ سره یو ځای کړي او الله دې زموږ نه د خپل کتاب خدمت والی په دې ځای کې زمونږ د مارګرو د قرآن کریم درس کو
هغه اختتام ته رسول و مال دعوت را کړو زم خوشحالي دم چې رستم ته بزم زکه دی رستم ته زالکم ایلګره میراغلی وا او زبراتلم کله کله بیان به پکې وشو مرګریو او ډیر تکړه او خمرګریو چې څوک وفات شي الله دې ول جنتونه ورکی او چې څوک ژوند دي الله دې نور عمر کې برکات واچي زمون تاسو سره مینا ده تاسو سره یو مزه تړلې ان شاء الله دا د شلیدو نه لري دوره ده چې مصروفیات زیات شي نو زمام مصروفیات منډي تړي تاسو به می خو هغه مینا ان شاء الله ختميږي نه مونږ چې واړو زمونږه د کان بچ کله سره وړه پټی تا نو ډیران به په بلچای اړو نو کله کله غ زمانہ کې بشپک پیسي دیو دو پیسي دی وو درې پیسي دی وو نو هغه په کې راووته مونږ واړو نو هغه به ما راواغس دوانیز وو نو چا به هم راواغس نو هغه باندې به زنګ راغلیو نو هغه ستورس په مای باندې ښکارېدل دکاندار به اغستنه نو موږ به په ځمکه توکاڼې وتوکلې هغه واقع خود دا پونده به پې داسې وچورلوله نو چې پونده به پې وچورلوله پای کې به هغه نوره سپمای بیا راښکاره شو نو چې دوکان له به وړو نو هغه به وي اوس لګي دا موحدین ګورې هغه اصلي پیسې دي چې موږ نه راځو نو ساړه یو او چې موږ ویني نو بیا پکې هغه نوره سپمای راښکاره شوي بیا تازه شوي نن د رستم فضا هغه تازه ده او خوشحاله ده الله دې دکسې آباد لري او الله دې کلي حفاظت وکړي الله د موحدینو حفاظت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو دعا وکړي دا سوره مرګري چې راغلي دي د لپاره دعا وکړي چې الله دې له اجر عظیم ورکړي سوره بیمارانی الله دې ول شفای کامله ورکړي څوک په جیلونو کې پراته وي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي د چا دشمنۍ او طرفګنۍ الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي الله دې مسلمانانو د ټولو ملکونو حفاظت وکړي خصوصا زمونږ د ملک پاکستان الله دې د امن او د خوشحالۍ ځای وګرځي الله زمونږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم منګه د دین کار د دنیا د پاره نه کوو ما گدای لا گڑی او بکڑی دی نو دا اللہ رضا لمی او بکڑی دی ز پاگی باند ڈوڑای نخورما پاگی ام نخوڑا نن سبا دا انبیاء وارثان رالل پاگا دین باندی ووٹ گواڑی پاگا دین باندی پیسے او دولت گواڑی ختم دا قرآن کئی او پاگی باندی دا خلقو نخوراک کئی من خدا آگا چاہ روحانی اولاد یو چې هغه دین په دنیا باندې نه خرڅو موسی علیہ السلام ورته وی لا نبيع دیننا بدنیانا منګه دین په دنیا باندې نه خرڅو دنیا لګو دین د الله د رضا لپاره کو دا دریم جماعت دا ډیر بدترین جماعتو چې دین دنیا لپاره استعمالو او د دین کار به بیانو چې وخت براغه نو دین به شاته وګرځول شي او دنیا به را مخ کې شو په دې جماعتونو کې یو جماعت زمنګو چې داغینو د جماعت اشاعت توحید و سنت هغه جماعت چې هغه د الله د توحید او سنت پیغمبر اشاعت کوي دا یو خبره ده او غلنده خبره ده چې دین هغه چې الله قرآن او سنت کې ویلې راشي چې قرآن او سنت کې سدي هغه دین دی هغه خپل کا باغی باندې عمل وکا او قرآن کې الله صاف اعلان کوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نه دا سکار څنګه چې د مخلوق ګمان د 400 کې ایمان والا دی نه چرې دا نشي کېدی کامل ایمان والا نشي کېدی که یو سړی ځان ته کامل مؤمن وای چرې کامل مؤمن نشي کېدی حتی یحکموک فیما شجر بینهم
تراغی چستا سنت فیصلہ کنو نگردئی آغا مسئلو کی چدائی درمیان زراغلی یو شردا دے چه غم او خادی کئی نستا پا طریقہ باندی بے کئی منگا خدا کوایو نو من خو نور سندی ویلی خو من وایو غم او خادی دا دین کار اغل پیغمبر پاک پا طریقہ کا زکا قرآن کی اللہ فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا ساتی ماس تاسو دین کامل کا تاسو لمی دین اسلام گورا کا اللہ و اس تاسو دین میں کامل گڑے دے نو پدی دین کی زیارت لدلمشتا پدی دین کے غم امشتے و پدی دین کے خادی امشتا پیغمبر پاک چی سنگا کڑی انو آغا سیو کا خلق وائی زیارت نمانی من وایو زیارت لطلل قبر لطلل من دا هر یو قبر زیارت منو اتا دا یو قبر منی تی منی که زی منما تو یو قبر دی جوڑ کڑے آغا زیارت لروانی نور دی پری خودی من وایو دا هر قبر زیارت لورشا وای دا قبرونو بی عزتی کئی من وایو تی عزت کے کسو من خود قبرونو دیوال چاپیر کڑی وا گڑا میخا وطا نپریدو خلق توایو چه توا پی لاری نجوڑے او اگا چه سوک زمان خلاف کئی غیر آولگی نو دا هری جمعه پشپا دا بابا پا سر باندی اور بلی ڈیوائی پیخی من وایو اللہ دی دا اور نو ساتا ادے وای هری جمعه لبا دی پکا پرائی اور بالو بے منی کزی منم تراش ما سر حسابو کا من وایو زیارت لورشا اگا تا دعاو کا زانتا مرگ مخیتا کا ستا دعا تا محتاج دے و عاجز دے دعا چی جنازہ پی کے خطوہ تا دعا کے یو مڑے چرتا مسلمانان بے جنازی خخی او چی کلی خخی نو جنازہ چی پی کئی نو سوئی زمان پکلی کی پنجبیر کی خمانگ وایو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا دا سی دعا وایو تاسو هم دغا سی وای رستم والا کنا یہ رشوی خونه ازر نکنا پخوام دا سی وی اولا دیر مدزم نیم راگلینو خدا دا دعا دا نو آگا وقت ورطا منگ دعا کو او چکالا پی خاوری واوڑاو جانڈا پی ادراو بیا وای بابا ترا لو صدایتا ہوا ہے تر اسا ماستا دا پارا اس بے تمالا وائی منگ زیارت منو ہم وای دا پیغمبر پاک پا طریقہ ورلا ورشا منگا دعا منو منگ وای دا پیغمبر پاک پا طریقہ باندیو کا منگا دا ختم ثواب منو منگ وای ثوابی مڑی تورا او بخا خدا نے چھتا پہ بیا خوراک اس کا کے شامی ذکر گئی الاخذ والمعطی ہما آسمان چاہ پہ واغستا و چاہ ورکر دوڑا گناہگار دی نوارز میں داکو چاہ اللہ وی فلا وربک لا یومنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم دا سننا سنگ جد مخلوق مان دے جارسو کی ایمان والا دے تراغی کامل ایمان والا نشکی دے ترسو جستا سنت فیصلہ کنو نگرزئی آغا مسئلو کی جدائی درمیان زراغلی دویم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا بیا زڑنو کی تنگ سیاہو نمومی داغینا چستا سنتو فیصلہ اکڑا او درم شرط ویسلمو تسلیما بیا هم غاڑک دیستا سنتو تا بیا غاڑکی خودلا بیا هم ستا سنتو تا بیداری او دا پیغمبر پاک ختمی نبوتو پا دی بانده شوئے چه بس لنڈا خبرہ غم و خادی با دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندی کے پاگی باندی با تنگی گنا او بلزای اللہ وی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى
ونسلی جہنم وسعت مصیرہ. چاچے دا پیغمبر پاک خلاف ہوگا دا اللہ خلاف ہوگا دا پیغمبر پاک خلاف ہوگا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن سنت دی خو گوره مومنان پا کم ستے چه دا آغای پا لارا بازی کم چه دا قرآن سنت لارا غی خپلا کرده دا. امام ابو حنیفه دا قرآن او سنت لارا خپلا کرده وا، امامانو خپلا کرده وا، منگی هم خپلاو دا آغای غلار را تا آسانا شوی دا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّي مَا تَوَلَّى وَنُسْلِي جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَصِيرًا. وا بیڑا حکم خواچ دے اوڑے دا دن بے کو جہنم تا. اللہ ویزا جہنم بو اللہ زائکم. عرض میں دا کو منگ آتاو زانتا مسلمانان وایو نو چه منگ مسلمانان یو نو چه دا مسلمان کم صفتون دی نو اغازان کرا استل غواری. آغال رازی چه کل دا اللہ کتاب تکینے او دا اللہ کتاب واوری او دا اللہ کتاب باندے پوشی نو دا اللہ کتاب سوک خی پا پنجپیر کے پا یو زمیدار کورانائی کے یو سڑے پیدا سے چاگا زما پلارو آگا قرآن راواغس او قرآن خلقو تا خود آگای تیوی ورشای پخپل کلی کے قرآنو خی پائی کے مولانا نور الحقو پائی کے مولانا عبدالسلامو اللہ دیو بخی پائی کے نور علماءو آگئی دا اللہ پا دی کلی کی آگئی درسونا روان کر دادا اللہ اخبر یو تقسیمی یو زائی کی یو پادگی بلبوزی دادا اللہ اخبر خوخدا بیا خو پا دی کلی کی دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا پیغمبر پاک دا سنتو چغی والے شوی ننو مگا جذبہ پا دی کلی کشتے وہ ذرا روانو ما زمان دوست دے ما تے ٹیلیفونو کا زمانگا ایس پی دے مردان ضلعی او اللہ دے دا آگئی حفاظتو کی سید خواہ میاں سید ما رستم تا روانی ما وی تاوی نا بل مرگری لمی مرگا ما زوتا نور سویل نشم سینا وی چیزا دی ولی نیم خبر کردی آگا ورطاوی منگ روانیوی بس موبایل لار لدر آگی منگ دقی تاجت نیو نه منگا چا سره جنگ کوا نه منگ سره سوک جنگ کئی خو بیاو مگا اخپلا بینا اکڑا یو خبر در تاکوم زب دنیا کے پا دیرو ملکونو اگر زیدم از مزدورکار ملایم گوره بازی ملائی اگا خو خدای پی داگا سی فضل کئی امنگ مزدورائی تاڑم کریو ما دا دوبائی نا لس دولس کالا دا کپڑی مزدوری کولا کنٹینر با میراڑی دا عمان نا دا سکریپو دا چائنا نا ڈیناموگانو جرنیٹرو او اسم دا دا اسلام آباد نرالم جاپان امبیسائی تا تلیم چه دا چائنا او جاپان او تائیلینڈ او دا ملیشیا ویزی میں لگو لے مزدورائی لازم چاندولا نظم گوری نو روانم مزدورائی لا او پا دی طول ملکونو زگر زیدلے ما یو خبر دار تاکوم ما چه سور ملکونا کتلی دی کاغا چین دے او کاغا جاپان دے او کاغا تائیلینڈ دے او کاغا سنگاپور دے کاغا سعودی دے او کاغا امارات متحدہ دی خود پاکستان دے یو کنال زمکا پٹولو ملکونو نور کوم دا دورا قیمتی ملک دے پا دی ملک دینداریم دورا دا چه مدرسے آبادی دی جماعتون آباد دی علماء دی او طالبان دی دا سی ملک دے چه پا دی کلی لوڈ سپیکر لگو لے او قرآن وائے او سوک در تسنوئی دا سی ملک پا دنیا کی نشتا دے ملک سرمین او کئی دا دے ملک دا روانی سوچ مکوئی دا دے ملک دا ادانی سوچو کئی دا ملک چی اسلام نہ ختمی گی انشاءاللہ نن کا حرمین محفوظ دی دا پاکستان پا وجبان دی محفوظ دی او زخپلو مرگرو تا اموام چه دا دی ملک دا ترقائی سبب بدائی چه تاسو دا قرآن در رسول اللہ زور ورکی منگ اقتدار نگوارو منگ کورسای ما پسی کور تراوڑی دا
د سنې ټیکټ یې راله راکو ما ته نه دی اخیستی. دا وزیر اعلی په ډومبی ورځ راغی او ما ته ناست و. بل کال ختم له هم دې روژه کې راغلی و، بله ورځ هم راغلی و. ما ته وي یاره موږ مدرسې له څه پیسې مقرر کړي. ما یې څومره؟ وی 40 کروڑه. ما یې له 40 څومره؟ وی 40 کروڑه. ما ورته موږ خو میلمه له ورکو، د میلمه نه الونه، ته خو زما میلمه راغلی، ما له به اعلانونه نه کې، ما زما حاجت نشته، زه الحمدلله په خپلو لاسو ګټلی شم. موږ مدرسه چلو خو په سوال هم نه چلولې، مدرسه چلو خو دین هم نه محتاج کړی چاته، او زما شاګردان هم الحمدلله دغسې دي، هم دغسې کلک دي. منګه صرف او صرف د الله د دین دپاره اړم یو چې مخلوق ته خیرخواهي ورسیږي. په دې ځای کې ما چې کوم آیات ویلی و په هغې کې هم الله پیغمبر پاک ته وایي دی ته اعلان وکړه چې زما لار څه ده؟ اقتدار به علم، زما لار څه ده؟ کرسۍ به علم، زما لار څه؟ دولت به علم. نه نه، قل هذه سبیلی ادعو الی الله، و پیغمبره دا زما لار د ادعو الی الله چې زه به خلک الله ته رابلمه، زه به خلک د الله دین ته رابلمه، د الله کتاب ته به رابلمه. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، زه هم په دلیل ما او څوک چې زما دي تابعدار. وسبحان الله، پاکی د الله لا، وما انا من المشرکین، او نیمه زه د مشرکانو نه. ګورئ مشرکانو سره نه یو ځای کېږم. خلک خو د اقتدار دپاره هر څه کوي که نه، ای خو هر چا سره اتحادونه کوي. موږ د مشرک سره نشو یو ځای کېدی. زموږ ایمان او عقیده دا ده 10 کسه دي، خو د هغه د ایمان والی د الله نصرت او امداد به ورسره وي. او که په کروڑونو خلک وي خو چې عقیده یې خرابوي، د الله امداد او د الله نصرت به ورسره نه وي. الله دې موږ د خپل نصرت موږ سره یو ځای کړي، او الله دې زموږ نه د خپل کتاب خدمت والي. په دې ځای کې زموږ د ملګرو د قرآن کریم درس کو، هغه اختتام ته رسولی و، ما له دعوت را کړی و. زه هم خوشحالېدم چې رستم ته به ځم، ځکه دې رستم ته زه هلک وم او ایله ګیره مې راغلې وه، او زه به راتلم کله کله، بیان به هم پکې وشه. ملګري وو او ډېر تکړه او ښه ملګري وو چې څوک وفات شوي الله دې ورله جنتونه ورکړي، او چې څوک ژوندي الله دې نور هم عمر کې برکت واچوي. زموږ تاسو سره مینه ده، تاسو سره هم یو مزې تړلی دی، انشاءالله دا د شلېدو نه دی. دوره ده چې مصروفیات زیات شي نو زما هم مصروفیات یې منډې تړي، ستاسو به ومي، خو هغه مینه انشاءالله ختمیږي نه. موږ چې واړو زمونږ دیکان به چې کله سره وړه پټي ته، نو ډیران به په بیلچای اړو، نو کله کله هغه زمانه کې به 6 پیسیزي وو، 2 پیسیزي به وو، 3 پیسیزي به وو، نو هغه به پکې راووته. موږ خو واړه وو، نو هغه به ما راواغست، 2 انیز به وو، نو چا به هم راواغست، نو هغې باندې به زنګ راغلی و، نو هغه ستوره سپمای به نه ښکارېدل. دوکاندار به اخیستنه، نو موږ به په ځمکه توکاڼې وتوکلې، هغه به کېښود، دا پونده به پې داسې وچورلوله، نو چې پونده به پې وچورلوله په هغې کې به هغه نوره سپمای بیا راښکاره شو. نو چې دوکان له به وړه نو هغه به وي وسلګي. دا موحدین ګورې هغه اصلي پیسې دي چې موږ نه راځو نو ساړه یو، او چې موږ ویني نو بیا پکې هغه نوره سپمای راښکاره شوي، بیا تازه شوي. نن د رستم فیضا هغه تازه ده او خوشحاله ده. الله دې دقسې آباده لري، او الله دې کلي حفاظت وکړي، الله د موحدینو حفاظت وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو دعا وکړئ، دا سوره مرګري چې راغلي دي دې دپاره دعا وکړئ چې الله دې له اجر عظیم ورکړي. سوره بیمارانی الله دې ورله شفای کامله ورکړي. څوک به جیلونو کې پراته وي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي. د چا دشمنۍ او تربګنۍ الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي. الله د مسلمانانو د ټولو ملکونو حفاظت وکړي، خصوصا زموږ د ملک پاکستان
الله دې د امن او د خوشحالۍ ځای وګرځي. الله زمونږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم. منګه د دین کار د دنیا د پاره نه کوو. ما ګدای لا ګړي وبکړی دي نو دا الله رضا له مې وبکړی دي. زه پاغي باندې ډوډۍ نه خورم، پاغي هم نه خوړه. نن سبا د انبیاء وارثان رالل، پاغه دین باندې ووټ غواړي، پاغه دین باندې پیسې او دولت غواړي، ختم د قرآن کوي او پاغي باندې د خلکو نه خوراک کوي. من خداغه چا روحانی اولاد یو چې هغه دین په دنیا باندې نه خرڅو. موسی علیہ السلام ورته وی لا نبیع دیننا بدنیانا، منګه دین په دنیا باندې نه خرڅو، دنیا لګو، دین د الله د رضا د پاره کو. دا دریم جماعت دا ډیر بدترین جماعتو چې دین دنیا د پاره استعمالو او د دین کار به بیانو چې وخت براغه نو دین به شاته وګرځول شي او دنیا به را مخکې شو. په دې جماعتونو کې یو جماعت زمونږ چې راغلو د جماعت اشاعت توحید و سنت، هغه جماعت چې هغه د الله د توحید او د سنت د پیغمبر اشاعت کوي. دا یو خبره ده او غلنده خبره ده چې دین هغه چې الله قرآن او سنت کې ویلې راشي چې قرآن او سنت کې سدي هغه دین دی، هغه خپل کا باغی باندې عمل وکا. او قرآن کې الله صاف اعلان کوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه دا سکار څنګه چې د مخلوق ګمان د 400 کې ایمان والا دی، نه چرې داسې نشي کېدی، کامل ایمان والا نشي کېدی. که یو سړی ځان ته کامل مومن وای، چرې کامل مومن نشي کېدی. حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر هغې چې ستا سنت فیصله ګونو نه ګرځوي هغه مسلو کې چې د دوی درمیان راغلي. یو شرط دا دی چې غم او ښادي کوي نو ستا په طریقه باندې به کوي. منګه خو دا کوایو نو من خو نور څه نه دی ویلي، خو من وایو غم او ښادي د دین کار هغه د پیغمبر پاک په طریقه وکړه. ځکه قرآن کې الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا ساتی ما ستاسو دین کامل کا، تاسو لمی دین اسلام غورا کا. اللہ و استاسو دین میں کامل گڑے دے نو پدی دین کے زیارت لدلم شتا، پدی دین کے غم امشتے و پدی دین کے خادی امشتا. پیغمبر پاک چې څنګه کړیو نو هغه سیو کا. خلک وای زیارت نه مني، من وایو زیارت لتل قبر لتل. من د هر یو قبر زیارت منو، ته د یو قبر منی، ته منی که زه منم. ته یو قبر دی جوړ کړی او هغه زیارت لا روان یا نور دی پرېښودي. من وایو د هر قبر زیارت لا ورشه. وای د قبرونو بی عزتی کوي، من وایو تی عزت کې که زه من خو د قبرونو دیوال چاپیر کړی یو، غوا ګډه میخه ورته نه پرېږدو. خلک ته وایو چې ته به لارې نه جوړې او هغه چې څوک زمون خلاف کوي هغه یې راولګي نو د هرې جمعې په شپه د بابا په سر باندې اور بلی ډیوی پیښي. من وایو الله دې د اور نه وساته. ا دې وایي هرې جمعې له به دې په کپرای اور بالو. دی مني که زه منم ته راشه ما سره حساب وکړه. من وایو زیارت له ورشه، هغه ته دعا وکړه، ځان ته مرګ مخې ته که. ستا دعا ته محتاج دی او عاجز دی. دعا چې جنازه پکې خو ته ورته دعا کې. یو مړی چېرته مسلمانان به جنازې ښخوي او چې کله یې ښخوي نو جنازه چې پې کوي نو څه وایي
زمنګ په کلی کې پنځپیر کې موږ وایو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. دا سه دعا وایي. تاسو هم دغه سی وایي رستم والا کنه یره شوی خو نه نظر نه کنه په خو هم دا سی وی او ډیره موده زوم نیم راغلی نو خو دغه دعا ده. نو هغه وخت ورته موږ دعا کوو او چې کله په خاورې واوړو جنډه په ودرو بیا وای بابا تر له خدای ته وای تر اوسه ما ستاسو لپاره اوس به ته مال وای. موږ زیارت منو خو موږ وای د پیغمبر پاک په طریقه ورلا ورشه. موږ دعا منو خو موږ وای د پیغمبر پاک په طریقه باندې وکا. موږ د ختم ثواب منو خو موږ وای ثواب مړی تور او بخا خدا نے چې ته بیا خوراک او اسکا کې شامی ذکر گئی الاخذ والمعطی وما آسمان. چا چې په واغستا او چا ورکړ دواړه ګناګار دي. نو عرض می دا کو چې الله وای فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دا سن راسنګ چې د مخلوق ما د جارسو کی ایمان والا دے تراغی کامل ایمان والا نشی کې ده تر څو چې ستا سنت فیصله کونه نه ګرځي هغه مسلو کې چې د درمیان زراغلی. دویم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. بیا زړونو کې تنگ سیاو نه مومي داغې نه چې ستا سنت فیصله وکړه. او دریم شرط ویسلموا تسلیما. بیا هم غاړک دی ستا سنتو تا بیا غاړه کې خودله بیا هم ستا سنتو تابعداري. او د پیغمبر پاک ختم نبوت هم په دې باندې شوی چې بس لنډه خبره غم او خادي به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې پاغي باندې به تنګيږي نه. او بل ځای الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. چا چې د پیغمبر پاک خلاف وکړ د الله خلاف وکړ د پیغمبر پاک خلاف وکړ ويتبع غير سبيل المؤمنين. قرآن سنت دی خو ګوره مومنان پکې هم شته چې د هغې په لاره به ځي کوم چې د قرآن سنت لاره هغې خپله کړې ده. امام ابو حنیفه د قرآن او سنت لاره خپله کړې وه امامانو خپله کړې وه منګې هم خپله د هغې هغه لار راته اسانه شوې ده. ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولي ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وا بیڑا حکم خواہ چھ دے اوڑی دا دن بے کو جہنم تا اللہ ویزا جہنم بو اللہ زائکم. عرض میں دا کو منگ آتاو زانتا مسلمانان وایو نو چھ منگ مسلمانان یو نو چھ مسلمان کم صفتون دی نو اغازان کرا استل غواری آغال رازی چکل دا اللہ کتاب تکینے او دا اللہ کتاب واوری او دا اللہ کتاب آندے پوشی نو دا الله کتاب څوک خي په پنځپیر کې په یو زمیدار کورنۍ کې یو سړی پیدا شي چې هغه زما پلارو هغه قرآن راواغس او قرآن خلکو ته خوده هغه ته وی ورشي په خپل کلی کې قرآن وخی. پای کې مولانا نور الحق پای کې مولانا عبدالسلام الله دی وبخي پای کې نور علماء هغه د الله په دې کلی کې هغه درسونه روان کړل. دا د الله خپل یو تقسیمي یو ځای کې یو پاتېږي بل بوزي دا د الله خپل خوښه ده. بیا خو په دې کلی کې د الله د توحید او د الله د پیغمبر پاک د سنتو چغې واله شوي نن همغه جذبه په دې کلی کې شته. و زرا روانو ما زما دوست دی ما ته ټلیفون وکړ زمونږه ایس پی دی د مردان ضلعې او الله دې د هغې حفاظت وکړي سید خان میا سید
ما رستم ته روانې ما وې تاوی نه بل مارګری لا مې ورکه ما زه ته نور څه ویل نشم سنه وای چې زه دې ولې خبر کړی هغه ورته وی موږ روان یو بس موبایل لارې لا درغه موږ دغه تاجت نه نه موږ چا سره جنگ کوو نه موږ سره څوک جنگ کوي خو بیا موږ خپل مینا وکړه یو خبره درته کوم زه په دنیا کې په ډیرو ملکونو وګرځیدم ازه مزدورکار ملایم غوري بعضی ملای هغه خو خدای په دغه څه فضل کوي امنګه مزدورای ته اړم کړیو ما د دوبای نه لاس دولس کاله د کپړې مزدوري کوله کنټینر به مې راړې د عمان نه د سکریپو د چاینا نه ډیناموګانو جنریټرو او اوس هم د اسلام آباد نه رالم جاپان امبیسای ته تلم چې د چاینا او جاپان او تایلند او د ملیشیا ویزې مې لګولې مزدورای لازمه چاندوله نظم ګوري نو روانم مزدورای لا او په دې ټول ملکونو زه ګرځېدلې ما یو خبره درته کوم ما چې سوره ملکونه کتلې دي کاغه چین دی او کاغه جاپان دی او کاغه تایلند دی او کاغه سنگاپور دی کاغه سعودي دی او کاغه امارات متحده دي خود پاکستان د یو کنال زمکه په ټولو ملکونو نه ورکوم دا دوره قیمتي ملک دی په دې ملک دینداری هم دوره ده چې مدرسې آباد دي جماعتونه آباد دي علما دي او طالبان دي دا داسې ملک دی چې په دې کې لوډ سپیکر لاګول او قرآن وایي او څوک درته څه نه وایي داسې ملک په دنیا کې نشته دې ملک سره مینه وکړئ د دې ملک د روحاني سوچ مکوئ د دې ملک د وداني سوچ وکړئ دا ملک چې اسلام نه ختمیږي انشاءالله نن که حرمین محفوظ دي د پاکستان په وجه باندې محفوظ دي او زه خپلو ملګرو ته هم وایم چې د دې ملک د ترقۍ سبب به دای چې تاسو د قرآن درسونو له زور ورکئ موږ اقتدار نه غواړو موږ کورسای ما پسې کور ته راوړې ده د سنې ټیکټ یې راله راکوم ما ته نه دی اخیستی دا وزیر اعلی په ډومبی ورځ راغی او ما ته ناست و بل کال ختم لوم دی روژه کې راغلی و بله ورځ هم راغلی و ما ته وي یاره موږ مدرسې له څه پیسې مقرر کړي ما څومره وی 40 کروڑه ما یې له 40 څومره وی 40 کروڑه ما ورته موږ خو میلمه له ورکو د میلمه نه الونه ته خو زما میلمه راغلی ما له به اعلانونه نه کې ما زما حاجت نشته زه الحمدلله په خپلو لاسو ګټلی شم موږ مدرسه چلو خو په سوال هم نه چلولې مدرسه چلو خو دین هم نه محتاج کړی چاته او زما شاګردان هم الحمدلله دغسې دي هم دغسې کلک دي منګه صرف او صرف د الله د دین دپاره اړم یو چې مخلوق ته خیرخواهي ورسیږي په دې ځای کې ما چې کوم آیات ویلی و په هغې کې هم الله پیغمبر پاک ته دوی ته اعلان وکړه چې زما لار څه ده اقتدار به علم زما لار څه ده کورسای به علم زما لار څه دولت به علم نه نه قل هذه سبیلی ادعو الی الله و پیغمبره دا زما لار د ادعو الی الله چې زه به خلک الله ته رابلمه زبا خلق دا اللہ دین ترا بلما دا اللہ کتاب تب را بلما علا بصیرت انا ومن اتبانی زم بدلیل ما او سوچ زما دی تابدار و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لا وما انا من المشرکین او نیم ازد مشرکانونا گوره مشرکانو سرنے اوزائی کیگم خلق خود اقتدار دا پارا عرصہ گئی گا نا ای غوار چا سره اتحادونه کوي موږ د مشرک سره نشو یو ځای کېدی زموږ ایمان او عقیده دا ده لس کسه دي خو د هغه د ایمان والی د الله نصرت او امداد به ورسره وي او که په کروڑونو خلک وي خو چې عقیده یې خرابه وي د الله امداد او د الله نصرت به ورسره نه وي الله دې موږ د خپل نصرت موږ سره یو ځای کړي او الله دې زموږ نه د خپل کتاب خدمت والی
په دې ځای کې زمونږ د ملګرو د قرآن کریم درس کو هغه اختتام ته رسولی ما له دعوت را کړی و زه هم خوشحالېدم چې رستم ته به ځم ځکه دې رستم ته زه هلک وم او ایله ګیره مې راغلې وه او زه به راتلم کله کله بیان به هم پکې وشه ملګري وو او ډېر تکړه او ښه ملګري وو چې څوک وفات شوي الله دې ورله جنتونه ورکړي او چې څوک ژوندي الله دې نورم عمر کې برکت واچوي زمونږ تاسو سره مینه ده تاسو سره هم یو مزه تړلی انشاءالله دا د شلېدو نه دی دوره ده چې مصروفیات زیات شي نو زما مصروفیات منډې تړي ستاسو به ومي خو هغه مینه انشاءالله ختمیږي نه موږ چې واړو زمونږ دیکان به چې کله سره وړه پټي ته نو ډیران به په بیلچای اړو نو کله کله هغه زمانه کې به شپږ پیسیزي وو 2 پیسیزي به وو 3 پیسیزي به وو نو هغه به پکې راووته موږ واړو نو هغه به ما راواغست 2 نیز به وو نو چا به هم راواغست نو هغې باندې به زنګ راغلی و نو هغه ستوره سپمای به نه ښکارېدل دوکاندار به اغستنه نو موږ به په ځمکه توکاڼې وتوکلې هغه به کېښود دا پونده به پې داسې وچورلوله نو چې پونده به پې وچورلوله په هغې کې به هغه نوره سپمای بیا راښکاره شو نو چې دوکان له به وړه نو هغه به وي اوس لګي دا موحدین ګورې هغه اصلي پیسې دي چې موږ نه راځو نو ساړه او چې موږ ویني نو بیا پکې هغه نوره سپمای راښکاره شوي بیا تازه شوي نن د رستم فضا هغه تازه ده او خوشحاله ده الله دې دقسې آباد لري او الله دې کلي حفاظت وکړي الله د موحدینو حفاظت وکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو دعا وکړي دا سوره مرګري چې راغلي دي دې لپاره دعا وکړي چې الله دې له اجر عظیم ورکړي سوره بیمارانی الله دې ول شفای کامله ورکړي څوک په جیلونو کې پراته وي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي د چا دشمنۍ او تربګنۍ الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي الله دې مسلمانانو د ټولو ملکونو حفاظت وکړي خصوصا زمونږ د ملک پاکستان الله دې د امن او د خوشحالۍ ځای وګرځوي الله زمونږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم منګه د دین کار د دنیا د پاره نه کوو ما ګدای لا ګړې وبکړې دي نو دا الله رضا له مې وبکړې دي زه په هغې باندې ډوډۍ نه خورم په هغې هم نه خوړه نن سبا د انبیاو وارثان رالل په هغه دین باندې ووټ غواړي په هغه دین باندې پیسې او دولت غواړي ختم د قرآن کوي او په هغې باندې د خلکو نه خوراک کوي موږ خو د هغه چا روحانی اولاد یو چې هغه دین په دنیا باندې نه خرڅو موسی علیہ السلام ورته وایي لا نبیع دیننا بدنیانا موږ دین په دنیا باندې نه خرڅو دنیا لکو دین د الله د رضا دپاره کوو دا دریم جماعت دا ډیر بدترین جماعت و چې دین دنیا دپاره استعمالو او د دین کار به بیانو چې وخت به راغی نو دین به شاته وغورځولی شو او دنیا به را مخکې شوه په دې جماعتونو کې یو جماعت زمونږ چې د هغې نوم دی جماعت اشاعت التوحید و سنت هغه جماعت چې هغه د الله د توحید او د سنت د پیغمبر اشاعت کوي دا هغه یو خبره ده او هغه لنډه خبره ده چې دین هغه دی چې الله قرآن او سنت کې ویلی راشئ چې قرآن او سنت کې څه دي هغه دین دی هغه خپل کا په هغې باندې عمل وکړه او قرآن کې الله صاف اعلان کوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نه دا سکار څنګه چې د مخلوق ګمان د 400 ایمان والا دی نه چرې داسې نشي کېدی کامل ایمان والا نشي کېدی
کہ یو سڑے ځان ته کامل مومن وای چر کامل مومن نشي کېده حتی یحکموک فیما شجر بینهم تراغی چې ستا سنت فیصله کونو نه ګرځي هغه مسلو کې چې د دوی درمیان راغلي یو شرط دا دی چې غم او ښادي کوي نو ستا په طریقه باندې به کوي منګه خدا کوایو نو مونږ خو نور څه نه دی ویلي خو مونږ وایو غم او ښادي د دین کار هغه د پیغمبر پاک په طریقه وکړه ځکه قرآن کې الله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا ساتی ما ستاسو دین کامل کا تاسو لمی دین اسلام گورا کا اللہ و استاسو دین میں کامل گڑے دے نو پدی دین کے زیارت لدلمشتا پدی دین کے غم امشتے و پدی دین کے خادی امشتا پیغمبر پاک چې څنګه کړیو نو هغه سیو کا خلک وای زیارت نه مني مونږ وایو زیارت لتل قبر لتل مونږ د هر یو قبر زیارت منو ته د یو قبر مني ته مني که زه منم ته یو قبر دی جوړ کړي هغه زیارت لا روانه نور دی پری خو دی مونږ وایو د هر قبر زیارت لا ورشه وای د قبرونو بی عزتی کوي مونږ وایو تی عزت کې کزو مونږ د قبرونو دیوال چاپیر کړی یو وا ګډه میخه وته نه پریدو خلق توایو چې توا په لارې نه جوړه او هغه چې څوک زمون خلاف کوي غیر اولګي نو د هرې جمعې په شپه د بابا په سر باندې اور بلې ډیوای پیخي مونږ وایو الله دې د اور نه وساته ا دې وای هرې جمعې لبه په کپرای اور بالو دې منی کزي منم تراشه ما سره حساب وکا مونږ وایو زیارت لورشه هغه ته دعا وکا ځان ته مرګ مخې تا کا ستا دعا ته محتاج دی او عاجز دی دعا چې جنازه پکې خو ته دعا کې یو مړی چرته مسلمانان به جنازې خخی او چې کله خخی نو جنازه چې پکې نو سوی زمونږ په کلی کې پنځپیر کې خو مونږ وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا دا سه دعا وای تاسو هم دغه سی وای رستم مالکا یره شي خو نه نظر نه کنه په خو هم دا سی وی ول ډیره مدزوم نیم راغلی نو خدای دعا ده نو هغه ورته موږ دعا کوو او چې کله په خاوري واوړو جانډا په ودرو بیا وای بابا تر الله سوای ته وای تر اوسه ما ستاسو لپاره اوس به ته مال وای من زیارت منو هم وای د پیغمبر پاک په طریقه ورلا ورشه منګه دعا منو هم وای د پیغمبر پاک په طریقه باندې وکا منګه د ختم ثواب منو هم وای ثواب مړی تور او بخا خدا نے چې ته بیا خوراک اوس کا کې شامی ذکر گئی الاخذ والمعطی هما آسمان چا چې په واغستا او چا ورکړ دواړه ګناګار دي نوارز می دا کو چې الله وای فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا سننا څنګه چې مخلوق ما د جارسو کی ایمان والا دے تراغی کامل ایمان والا نشی کی دے ترسو جستا سنت فیصلہ کنو نگرزئی آغا مسئلو کی جدائی درمیان زراغلی دویم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا بیا زړونو کې تنگ سیاو نمومی داغینا چستا سنتوی فیصلہ اکڑا او دریم شرط ویسلمو تسلیما بیا هم غاړک دی ستا سنتو تا بیا غاړه کی خودلا بیا هم ستا سنتو تابعداري او د پیغمبر پاک ختم نبوت په دې باندې شوی چې بس لنډه خبره غم او خادي به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې پاغي باندې به تنګيږي نه او بل ځای الله وایي
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. چاچه د پیغمبر پاک خلاف وکړه، د الله خلاف وکړه، د پیغمبر پاک خلاف وکړه، ويتبع غير سبيل المؤمنين. قرآن سنت دی خو ګوره مؤمنان پکې هم شته چې د هغوی په لاره به ځي کوم چې د قرآن سنت لاره هغوی خپله کړې ده. امام ابو حنیفه د قرآن او سنت لاره خپله کړې وه، امامانو خپله کړې وه، منګې هم خپله د هغوی هغه لار راته اسانه شوې ده. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وا بیڑا حکم خواچ دے اوڑی دا دن بے کو جہنم تا اللہ ویزا جہنم بو اللہ زائکم. عرض میں دا کو منگ آتاو زانتا مسلمانان وایو نو چه منگ مسلمانان یو نو چه دا مسلمان کم صفتون دی نو اغازان کرا استل غواری آغال رازی چه کل دا اللہ کتاب تکینے او دا اللہ کتاب واوری او دا اللہ کتاب باندے پوشی نو دا اللہ کتاب سوک خی پا پنجپیر کے پا یو زمیدار کورانائی کے یو سڑے پیدا سے چاگا زما پلارو آگا قرآن راواغس او قرآن خلقو تا خود آگئی تیوی ورشای پخپل کلی کے قرآنو خی پائی کے مولانا نور الحقو پائی کے مولانا عبدالسلامو اللہ دیو بخی پائی کے نور علماء آئی دا اللہ پا دی کلی کی آئی درسونا روان کل دا اللہ خپل یو تقسیمی یو زائی کی یو پادی بلبوزی دا اللہ خپل خوخا دا بیا خو پا دی کلی کی دا اللہ دا توحید او دا اللہ دا پیغمبر پاک دا سنتو چغی والے شوی ننو مگا جذبہ پا دی کلی کشتے وہ ذرا روانو ما زمان دوست ہے ما ته ټلیفونو که زمونږه ایس پی دی د مردان ضلع او الله دې د هغه حفاظت وکړي سید خان میا سید ما رستم ته روان یم ووی تاوی نه بل مارګری له مې ورکړم او زه ته نور څه ویل نه شم وایي چې څه دې ولې نیم خبر کړی هغه ورته وی موږ روان یو بس موبایل لارې له درغې موږ دغه ته حاجت نه یو نه منگا چا سر جنگ کوا نه منگ سر سوک جنگ کئی خو بیاو مغا اخپلا بینا اکڑا یو خبر در تا کوم زب دنیا کے پا دیرو ملکونو اگر سیدم ازم مزدورکار ملایم گوره بازی ملائی اگا خو خدای پی دغا سی فضل کئی امنگ مزدورای تاڑم کریو ما دا دوبای نا لس دولس کالا دا کپڑی مزدوری کولا کنٹینر با میراڑی دا عمان نا دا سکریپو دا چاینا نا ڈیناموگانو جرنیٹرو او اسم دا دا اسلام آباد نرالم جاپان امبیسائی تا تلیم چه دا چاینا او جاپان او تایلینڈ او دا ملیشیا ویزی میں لگو لے مزدورائی لازم چاندولا نظم گوری نو روانم مزدورائی لا او پا دی طول ملکونو زگر زیدلے ما یو خبر در تکوم ما چې سوره ملکونه کتلی دي کاغه چین دی او کاغه جاپان دی او کاغه تایلینڈ دی او کاغه سنگاپور دی کاغه سعودی دی او کاغه امارات متحده دی خود پاکستان د یو کنال زمکه په ټولو ملکونو نه ورکوم دا دوره قیمتي ملک دی په دې ملک دینداری هم دوره ده چې مدرسې آباد دي جماعتونه آباد دي علما دي او طالبان دي دا داسې ملک دی چې په دې کې لوډ سپیکر لاګولی او قرآن وایي او څوک درته څه نه وایي داسې ملک په دنیا کې نشته دې ملک سره مینه وکئ د دې ملک د روحاني سوچ مه کوئ د دې ملک د وداني سوچ وکئ دا ملک چې اسلام نه ختمیږي انشاءالله نن که حرمین محفوظ دي د پاکستان په وجه باندې محفوظ دي او زه خپلو ملګرو ته هم وایم چې د دې ملک د ترقۍ
سبب بدای چې تاسو د قرآن درسونو لا زور ورکئ. منګ اقتدار نه غواړو، منګ کور صاحب ما پسې کور ته راوړې ده، د سنې ټیکټ یې راله راکو، ما ته نه دی اخیستی. دا وزیر اعلی په ډومبی ورځ راغی او ما ته ناست و، بل کال ختم لوم دی روژه کې راغلی و، بله ورځ هم راغلی و. ما ته وي یاره منګه مدرسې له څه پیسې مقرر کړي. ما یې څومره؟ وی 40 کروڑه. ما یې له 40 څومره؟ وی 40 کروڑه. ما ورته ویل موږ خو میلمه له ورکوو، د میلمه نه الونه، ته خو زما میلمه راغلی، ما له به اعلانونه نه کوې، ما زما حاجت نشته، زه الحمدلله په خپلو لاسو ګټلی شم. موږ مدرسه چلو خو په سوال هم نه چلولې، مدرسه چلو خو دین هم نه محتاج کړی چاته، او زما شاګردان هم الحمدلله دغسې دي، آی هم دغسې کلک دي. منګه صرف او صرف د الله د دین دپاره اړم یو چې مخلوق ته خیرخواهي ورسیږي. په دې ځای کې ما چې کوم آیات ویلی و په هغې کې هم الله پیغمبر پاک ته وایي دی ته اعلان وکړه چې زما لار څه ده، اقتدار به علم، زما لار څه ده، کورسای به علم، زما لار څه دولت به علم. نه نه، قل هذه سبیلی ادعو الی الله، و پیغمبره دا زما لار د ادعو الی الله چې زه به خلک الله ته رابلمه، زه به خلک د الله دین ته رابلمه، د الله کتاب ته به رابلمه. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، زه هم په دلیل ما او څوک چې زما دي تابعدار. وسبحان الله، پاکی دا الله لا، وما انا من المشرکین، او نیمه زه د مشرکانو نه. ګورئ مشرکانو سره نه یو ځای کېږم. خلک خو د اقتدار دپاره هر څه کوي که نه، ای خو هر چا سره اتحادونه کوي. موږ د مشرک سره نشو یو ځای کېدی. زموږ ایمان او عقیده دا ده 10 کسه دي، خو د هغه د ایمان والی د الله نصرت او امداد به ورسره وي. او که په کروڑونو خلک وي خو چې عقیده یې خرابه وي، د الله امداد او د الله نصرت به ورسره نه وي. الله دې موږ د خپل نصرت موږ سره یو ځای کړي، او الله دې زموږ نه د خپل کتاب خدمت والی. په دې ځای کې زموږ د ملګرو د قرآن کریم درس کو، هغه اختتام ته رسولی و، ما له دعوت را کړی و. زه هم خوشحالېدم چې رستم ته به ځم، ځکه دې رستم ته زه هلک وم او هیله ګیره مې راغلې وه، او زه به راتلم کله کله، بیان به هم پکې وشه. ملګري وو او ډېر تکړه او ښه ملګري وو چې څوک وفات شوي الله دې ورله جنتونه ورکړي، او چې څوک ژوندي الله دې نور هم عمر کې برکت واچوي. زموږ تاسو سره مینه ده، تاسو سره هم یو مزه تړلی، انشاءالله دا د شلېدو نه دی. دوره ده چې مصروفیات زیات شي نو زما هم مصروفیات یې منډې تړي، ستاسو به ومي، خو هغه مینه انشاءالله ختمیږي نه. موږ چې واړو زمونږ دیکان به چې کله سره وړه پټي ته، نو ډیران به په بیلچای اړو، نو کله کله هغه زمانه کې به 6 پیسیزي وو، 2 پیسیزي به وو، 3 پیسیزي به وو، نو هغه به پکې راووته. موږ خو واړه وو، نو هغه به ما راواغست، 2 انیز به وو، نو چا به هم راواغست، نو هغې باندې به زنګ راغلی و، نو هغه ستوره سپمای به نه ښکارېدل. دوکاندار به اخیستنه، نو موږ به په ځمکه توکاڼې وتوکلې، هغه به کېښود، دا پونده به پې داسې وچورلوله، نو چې پونده به پې وچورلوله په هغې کې به هغه نوره سپمای بیا راښکاره شو. نو چې دوکان له به وړه نو هغه به وي اوس لګي. دا موحدین ګورې هغه اصلي پیسې دي چې موږ نه راځو نو ساړه یو، او چې موږ ویني نو بیا پکې هغه نوره سپمای راښکاره شوي، بیا تازه شوي. نن د رستم فیضا هغه تازه ده او خوشحاله ده. الله دې دقسې آباده لري، او الله دې کلي حفاظت وکړي، الله د موحدینو حفاظت وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو دعا وکړئ، دا سوره مرګري چې راغلي دي دوی دپاره دعا وکړئ چې الله دوی له اجر عظیم ورکړي. سوره بیمارانی الله دې ورله شفای کامله ورکړي. څوک به جیلونو کې پراته وي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي.
د چا دشمنی او طرفګنۍ الله دې په دوستای باندې بدل کړي. الله دې مسلمانانو د ټولو ملکونو حفاظت وکړي، خصوصا زمونږ د ملک پاکستان الله دې د امن او د خوشحالۍ ځای وګرځي. الله زمونږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم. منګه د دین کار د دنیا د پاره نه کوو. ما کدی لا غړي وبکړی دي نو دا الله رضا له مې وبکړی دي. زه پاغي باندې ډوډۍ نه خورم، پاغي هم نه خوړه. نن سبا د انبیاء وارثان رالل، پاغه دین باندې ووټ غواړي، پاغه دین باندې پیسې او دولت غواړي، ختم د قرآن کوي او پاغي باندې د خلکو نه خوراک کوي. من خداغه چا روحانی اولاد یو چې هغه دین په دنیا باندې نه خرڅو. موسی علیہ السلام ورته وی لا نبیع دیننا بدنیانا، منګه دین په دنیا باندې نه خرڅو، دنیا لګو، دین د الله د رضا د پاره کو. دا دریم جماعت دا ډیر بدترین جماعتو چې دین دنیا د پاره استعمالو او د دین کار به بیانو چې وخت براغه نو دین به شاته وګرځول شي او دنیا به را مخکې شو. په دې جماعتونو کې یو جماعت زمونږ چې داغینو د جماعت اشاعت توحید و سنت، هغه جماعت چې هغه د الله د توحید او د سنت د پیغمبر اشاعت کوي. دا یو خبره ده او غلنده خبره ده چې دین هغه چې الله قرآن او سنت کې ویلې راشي چې قرآن او سنت کې سدي هغه دین دی، هغه خپل کا باغی باندې عمل وکا. او قرآن کې الله صاف اعلان کوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه دا سکار څنګه چې د مخلوق ګمان د 400 کې ایمان والا دی، نه چرې داسې نشي کېدی، کامل ایمان والا نشي کېدی. که یو سړی ځان ته کامل مومن وایي، چرې کامل مومن نشي کېدی. حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر هغې چې ستا سنت فیصله ګونو نه ګرځوي هغه مسلو کې چې د دوی درمیانځ راغلي. یو شرط دا دی چې غم او ښادي کوي نو ستا په طریقه باندې به کوي. منګه خو دا کوایو نو من خو نور څه نه دي ویلي، خو من وایو غم او ښادي د دین کار هغه د پیغمبر پاک په طریقه وکړه. ځکه قرآن کې الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا ساعتی ما ستاسو دین کامل کا، تاسو لمی دین اسلام غورا کا. اللہ و استاسو دین میں کامل گڑے دے نو پدی دین کے زیارت لدلمشتا، پدی دین کے غم امشتے و پدی دین کے خادی امشتا. پیغمبر پاک چې څنګه کړیو نو هغه سیو کا. خلک وایي زیارت نه مني، من وایو زیارت لتلل، قبر لتلل. من د هر یو قبر زیارت منو، ته د یو قبر منی. ته منی که زه منم؟ ته یو قبر دی جوړ کړی او هغه زیارت لا روانې نور دی پرېښودي. من وایو د هر قبر زیارت لا ورشه. وای د قبرونو بی عزتی کوي، من وایو تی عزت کې که زه من خو د قبرونو دیوال چاپیر کړی یو، غوا ګېډه میخه ورته نه پرېږدو. خلک ته وایو چې ته به لارې نه جوړې او هغه چې څوک زمون خلاف کوي هغه یې راولګي نو د هرې جمعې په شپه د بابا په سر باندې اور بلی یا ډیوی پیښي. من وایو الله دې د اور نه وساته. ا دې وایي هرې جمعې له به دې په کپرای اور بالو. دی مني که زه منم ته راشه ما سره حساب وکړه. من وایو زیارت له ورشه، هغه ته دعا وکړه، ځان ته مرګ مخې ته که. ستا دعا ته محتاج دی او عاجز دی. دعا چې جنازه پکې خو ته ورته دعا کې
یو مړی چرته مسلمانان به جنازې خخی او چې کله خخی نو جنازه چې پې کوي نو څه وایي زمونږ په کلي کې پنجپیر کې خو موږ وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا داسې دعا وایو تاسو هم دغسې وایي رستم والا کنه یره شوي خو نه نظر نه کنه پخوا هم داسې وی او دا ډېره موده زه هم نه یم راغلی نو خو دغه دعا ده نو هغه وخت ورته موږ دعا کوو او چې کله پې خاورې واوړو جنډه پې ودرو بیا وایي بابا ته راله اوس خدای ته ووایه تر اوسه ما ستا دپاره اوس به یې ته ماله وایې موږ زیارت منو خو موږ وایو د پیغمبر پاک په طریقه ورله ورشه موږ دعا منو خو موږ وایو د پیغمبر پاک په طریقه باندې وکړه موږ د ختم ثواب منو خو موږ وایو ثواب یې مړي ته وبخه خدا نه چې ته بیا خوراک او اسکا کې شامی ذکر گئی الاخذ والمعطی هما آسمان چا چې په واغسته او چا ورکړه دواړه ګناهګار دي نو عرض مې دا کو چې الله وایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا سن راسنگ چې د مخلوق ګمان د جارسو کی ایمان والا دی تراغی کامل ایمان والا نشی کېده تر څو چې ستا سنت فیصله کونه نه ګرځي هغه مسلو کې چې د دوی درمیان راغلي دویم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا زړونو کې تنګ سیاو نه مومي د هغې نه چې ستا سنت دوی فیصله وکړه او دریم شرط ویسلموا تسلیما بیا هم غاړک دی ستا سنتو ته بیا غاړه کېښودله بیا هم ستا سنتو تابعداري او د پیغمبر پاک ختم نبوت هم په دې باندې شوی دی چې بس لنډه خبره غم او ښادي به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې په هغې باندې به تنګېږي نه او بل ځای الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا چا چې د پیغمبر پاک خلاف وکړه د الله خلاف وکړه د پیغمبر پاک خلاف وکړه ويتبع غير سبيل المؤمنين قرآن سنت دی خو ګوره مومنان پکې هم شته چې د هغوی په لاره به ځي کوم چې د قرآن سنت لاره هغوی خپله کړې ده امام ابو حنیفه د قرآن او سنت لاره خپله کړې وه امامانو خپله کړې وه منګې هم خپله د هغوی هغه لار راته اسانه شوې ده ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا وا بیڑا حکم خوا چې دی اوړېده دنه به کو جهنم ته الله وایي زه جهنم به والله ځای کم عرض مې دا کو موږ او تاسو ځان ته مسلمانان وایو نو چې موږ مسلمانان یو نو چې د مسلمان کم صفتونه دي نو هغه ځان کې راوستل غواړي هغه الله راځي چې کله د الله کتاب ته کښېني او د الله کتاب واوري او د الله کتاب باندې پوه شي نو د الله کتاب څوک ښایي په پنجپیر کې په یو زمینداره کورنۍ کې یو سړی پیدا شي چې هغه زما پلارو هغه قرآن راواغست او قرآن خلکو ته ښوده هغوی ته وی ورشئ په خپل کلي کې قرآن وښیئ په هغې کې مولانا نورالحق و په هغې کې مولانا عبدالسلام و الله دې وبخي په هغې کې نور علما و هغوی راله او په دې کلي کې هغوی درسونه روان کړل دا د الله خپل یو تقسیمي یو ځای کې یو پاتېږي بل بوځي دا د الله خپله خوښه ده بیا خو په دې کلي کې د الله د توحید او د الله د پیغمبر پاک د سنتو چغې والی شوي نن هم هغه جذبه په دې کلي کې شته اوس زه را روان ومه زما دوست دی ما ته ټلیفون وکړه زمونږ ایس پي دی د دې مردان ضلعې
او الله دې د هغه حفاظت وکړي. سید خان میا سید ما رستم ته روانې ما وې تاوی نه بل مارګری لا مې ورکه ما زه ته نور څه ویل نشم سنه وای چې څه دی ولې خبر کړي. هغه ورته وی موږ روان یو بس موبایل لارې لا درغه موږ دغه تاجت نه نه موږ چا سره جنگ کوو نه موږ سره څوک جنگ کوي. خو بیا موږ خپل بینا وکړه. یو خبره درته کوم زه په دنیا کې په ډیرو ملکونو وګرځیدم از مزدورکار ملایم غوري بعضی ملای هغه خو خدای په دغه څه فضل کوي. همغه مزدورای ته اړم کړیو. ما د دوبای نه لاس 12 کاله د کپڑے مزدوری کوله کنټینر به مې راړې د عمان نه د سکریپو د چاینا نه ډیناموګانو جنریټرو او اوس هم د اسلام آباد نه رالم جاپان امبیسای ته تلم چې د چاینا او جاپان او تایلند او د ملیشیا ویزې مې لګولې. مزدورای لازمه چاندوله نظم ګوري نو روانم مزدورای لا او په دې ټول ملکونو زه ګرځېدلې ما. یو خبره درته کوم ما چې سوره ملکونه کتلې دي کاغه چین دی او کاغه جاپان دی او کاغه تایلند دی او کاغه سنگاپور دی کاغه سعودي دی او کاغه امارات متحده دي. خو د پاکستان د یو کنال زمکه په ټولو ملکونو نه ورکوم. دا دوره قیمتي ملک دی. په دې ملک دینداری هم دوره ده چې مدرسې آباد دي جماعتونه آباد دي علما دي او طالبان دي. دا داسې ملک دی چې په دې کې لوډ سپیکر لاګول او قرآن وایي او څوک درته څه نه وایي. داسې ملک په دنیا کې نشته. دې ملک سره مینه وکړئ. د دې ملک د روحاني سوچ مه کوئ. د دې ملک د وداني سوچ وکړئ. دا ملک چې اسلام نه ختمیږي انشاءالله. نن که حرمین محفوظ دي د پاکستان په وجه باندې محفوظ دي. او زه خپلو ملګرو ته هم وایم چې د دې ملک د ترقۍ سبب به دای چې تاسو د قرآن درسونو له زور ورکئ. موږ اقتدار نه غواړو. موږ کورسای ما پسې کور ته راوړې ده د سنې ټیکټ یې راله راکوم ما ته نه دی اخیستی. دا وزیر اعلی په ډومبی ورځ راغی او ما ته ناست و. بل کال ختم له هم دې روژه کې راغلی و. بله ورځ هم راغلی و. ما ته وي یاره موږ مدرسې له څه پیسې مقرر کړي. ما یې څومره وی 40 کروړه. ما یې له 40 څومره وی 40 کروړه. ما ورته موږ خو میلمه له ورکو د میلمه نه الونه ته خو زما میلمه راغلی. ما له به اعلانونه نه کې ما زما حاجت نشته. زه الحمدلله په خپلو لاسو ګټلی شم. موږ مدرسه چلو خو په سوال هم نه چلولې. مدرسه چلو خو دین هم نه محتاج کړی چاته. او زما شاګردان هم الحمدلله دغسې دي هم دغسې کلک دي. موږ صرف او صرف د الله د دین دپاره اړم یو چې مخلوق ته خیرخواهي ورسیږي. په دې ځای کې ما چې کوم آیات ویلی و په هغې کې هم الله پیغمبر پاک ته وایي دی ته اعلان وکړه چې زما لار څه ده اقتدار به علم زما لار څه ده کورسای به علم زما لار څه دولت به علم. نه نه قل هذه سبیلی ادعو الی الله و پیغمبره دا زما لار د ادعو الی الله چې زه به خلک الله ته رابلمه. زبا خلق دا اللہ دین ترا بلما دا اللہ کتاب تبیرا بلما علا بصیرت انا ومن اتبانی زم بدلیل ما او سوک چیز ما دی تابدار و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لا وما انا من المشرکین او نیم ازد مشرکانونا گوری مشرکانو سرنے اوزائی کیگم. خلق خود اقتدار دا پارا عرصہ گئی گا نا ای غوار چا سره اتحادونه کوي. موږ د مشرک سره نشو یو ځای کېدی. زموږ ایمان او عقیده دا ده لس کسه دي خو د هغه د ایمان والی د الله نصرت او امداد به ورسره وي. او که په کروڑونو خلک وي خو چې عقیده یې خرابه وي د الله امداد او د الله نصرت به ورسره نه وي. الله دې موږ د خپل نصرت
من سره یو ځای کی او الله دې زمنګ نه خپل کتاب خدمت والی په دې ځای کې زمنګ دې مارګرو د قران کریم درس کو هغه اختتام ته رسول یو مال دعوت را کړو زم خوشالي دم چې رستم ته بزم زکه دې رستم ته زالکم ایلګره مراغلی وا او زبراتلم کله کله بیان به هم پکې وشو مرګریو او ډیر تکړه او خمرګریو چې څوک وفات شي الله دې ول جنتونه ورکی او چې څوک ژوند دي الله دې نور عمر کې برکت واچي زمنګ تاسو سره مینا ده تاسو سره یو مزه تړلې ان شاء الله دا شلیدو نه دی دوره ده چې مصروفیات زیات شي نو زمام مصروفیات منډي تړي تاسو به می خو هغه مینا ان شاء الله ختميږي نه مونږ چې واړو زمنګ دې کان بچ کله سره وړه پټی تا نو ډیران به په بلچای اړو نو کله کله غ زمانہ کې بشپک پیسي دیو 2 پیسي دیو 3 پیسي دیو نو هغه په کې راووته مونږ واړو نو هغه به ما راواغس دوانیز وو نو چا به هم راواغس نو هغه باندې به زنګ راغلیو نو هغه ستورس په مای باندې ښکارېدل دکاندار باغستنه نو موږ به پزماکه توکانی او توکلې هغه واکې خود دا پونده به په داسې وچور لولا نو چې پونده به په وچور لولا پای کې بغن ورس په مای بیا راخکاره شو نو چې دکان لا وړو نو هغه به وسلګي دا موحدین ګوره غاصلی پیسې دي چې موږ نه راځو نو ساړی او چې موږ ویني نو بیا پکې هغه ورس په مای راخکاره شوی بیا تازه شوی نن د رستم فیضا هغه تازه ده او خوشاله ده الله دې دغه څه آباد لري او الله دې کلی حفاظت کی الله دې موحدینو حفاظت کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو دعا وکي دا سوره مرګري چې راغلي دي د لپاره دعا وکي چې الله دې له اجر عظیم ورکي سوره بیمارانی الله دې ول شفای کامله ورکي څوک په جیلونو کې پراته الله دې په خوشالو خپل کورونو تراولي د چا دشمنای او ترپګنۍ الله دې په دوستای باندې بدل کی الله دې مسلمانانو د ټولو ملکونو حفاظت وکي خصوصا زمنګ د ملک پاکستان الله دې د امن او د خوشحالۍ ځای وګرځي الله زمنګ نه تر مرګ د قران او سنت خدمت والی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم منګه د دین کار د دنیا د پاره نه کوو ما گدای لا گڑی او بکڑی دی نو دا اللہ رضا لمی او بکڑی دی زپاگی باند ڈوڑای نخورما پاگی هم نخوڑا نن سبا دا انبیاء وارثان رالل پاگا دین باندی ووٹ گواڑی پاگا دین باندی پیسے او دولت گواڑی ختم دا قرآن کئی او پاگی باندی دا خلقو نخوراک کئی من خدا آگا چاہ روحانی اولاد یو چې هغه دین په دنیا باندې نه خرڅو موسی علیہ السلام ورته وی لا نبيع دیننا بدنیانا منګه دین په دنیا باندې نه خرڅو دنیا لګو دین د الله د رضا لپاره کو دا دریم جماعت دا ډیر بدترین جماعتو چې دین دنیا لپاره استعمالو او د دین کار به بیانو چې وخت براغه نو دین به شاته وګرځول شي او دنیا به را مخ کې شو په دې جماعتونو کې یو جماعت زمنګو چې راغلو د جماعت اشاعت توحید و سنت هغه جماعت چې هغه د الله د توحید او سنت پیغمبر اشاعت کوي دا یو خبره ده او غلنده خبره ده چې دین هغه چې الله قران او سنت کې ویلې راشي چې قران او سنت کې سدي هغه دین دی هغه خپل کا باغی باندې عمل وکا او قران کې الله صاف اعلان کوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما نه دا سکار څنګه چې د مخلوق ګمان د 400 ایمان والا دی نه چرې دا سنشي کېده کامل ایمان والا نشي کېده
کہ یو سڑے ځان ته کامل مومن وای چر کامل مومن نشي کېدی حتی یحکموک فیما شجر بینهم تراغی چې ستا سنت فیصله کونو نه ګرځوي هغه مسلو کې چې د دوی درمیان راغلي یو شرط دا دی چې غم او ښادي کوي نو ستا په طریقه باندې به کوي منګه خدا کوایو نو مونږ خو نور څه نه دي ویلي خو مونږ وایو غم او ښادي او د دین کار هغه د پیغمبر پاک په طریقه وکړه ځکه قرآن کې الله فرمایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دا ساتی ما ستاسو دین کامل کا تاسو لمی دین اسلام گورا کا اللہ و استاسو دین میں کامل گڑے دے نو پدی دین کے زیارت لدلم شتا پدی دین کے غم امشتے و پدی دین کے خادی امشتا پیغمبر پاک چې څنګه کړیو نو هغه سیو کا خلک وای زیارت نه مني من وایو زیارت لتل قبر لتل من د هر یو قبر زیارت منو ته د یو قبر مني ته مني که زه منم ته یو قبر دی جوړ کړي هغه زیارت لا روانه نور دی بری خو دی من وایو د هر قبر زیارت لا ورشه وای د قبرونو بی عزتی کوي من وایو تی عزت کې کزو من خو د قبرونو دیوال چاپیر کړی یو غوا ګډه میخه وته نه پریدو خلق توایو چې توا په لارې نه جوړه او هغه چې څوک زمون خلاف کوي غیر اولګي نو د هرې جمعې په شپه د بابا په سر باندې اور بلې ډیوای پیخي من وایو الله دې د اور نه وساته ا دې وای هرې جمعې لبا په کپرای اور بالو دې منی کزي منم تراشه ما سره حساب وکا من وایو زیارت لا ورشه هغه ته دعا وکا ځان ته مرګ مخې تا کا ستا دعا ته محتاج دی او عاجز دی دعا چې جنازه پکې خو ته دعا کې یو مړی چرته مسلمانان به جنازې خخی او چې کله خخی نو جنازه چې پکې نو سوی زمون په کلی کې پنځپیر کې خو مونږ وایو اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا دا سه دعا وای تاسو هم دغه سی وای رستم والا کنه یره شي خو نه نظر نه کنه په خو هم دا سی وی ول ډیره مده زوم نیم راغله نو خدای دعا ده نو هغه ورته موږ دعا کوو او چې کله په خاوري واوړو جانډا په ودرو بیا وای بابا تر الله خدای ته وای تر اوسه ما ستاسو لپاره اوس به اعتماد وای من زیارت منو هم وای د پیغمبر پاک په طریقه ورلا ورشه منګه دعا منو هم وای د پیغمبر پاک په طریقه باندې وکا منګه د ختم ثواب منو هم وای ثواب مړی تور او بخا خدا نے چې ته بیا خوراک اوس کا کې شامی ذکر گئی الاخذ والمعطی هما آسمان چا چې په واغستا او چا ورکړ دواړه ګناګار دي نوارز می دا کو چې الله وای فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا سن راسنګ چې مخلوق ګمان د جارسو کی ایمان والا دے تراغی کامل ایمان والا نشی کی دے ترسو جستا سنت فیصلہ کنو نگرزئی آغا مسئلو کی جدائی درمیان زراغلی دویم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا بیا زړونو کې تنگ سیاو نمومی داغینا چستا سنتوی فیصلہ اکڑا او دریم شرط ویسلمو تسلیما بیا هم غاړک دی ستا سنتو تا بیا غاړه کی خودلا بیا هم ستا سنتو تابعداري او د پیغمبر پاک ختم نبوت په دې باندې شوی چې بس لنډه خبره غم او خادي به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې پاغي باندې به تنګيږي نه او بل ځای الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. چاچه د پیغمبر پاک خلاف وګ دا الله خلاف وګ د پیغمبر پاک خلاف وګ ويتبع غير سبيل المؤمنين. قرآن سنت دی خو ګوره مؤمنان پکې هم شته چې د هغوی په لاره به ځي کوم چې د قرآن سنت لاره هغوی خپله کړې ده. امام ابو حنیفه د قرآن او سنت لاره خپله کړې وه، امامانو خپله کړې وه، منګې هم خپله د هغوی هغه لار راته اسانه شوې ده. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وا بیڑاو کم خواچ دے اوڑی دا دن بے کو جہنم تا اللہ ویزا جہنم بو اللہ زائکم. عرض میں دا کو منگ آتاو زانتا مسلمانان وایو نو چه منگ مسلمانان یو نو چه دا مسلمان کم صفتون دی نو اغازان کرا استل غواری اغال رازی چه کل دا اللہ کتاب تکینی او دا اللہ کتاب واوری او دا اللہ کتاب باندے پوشی نو دا الله کتاب څوک خي په پنځپیر کې په یو زمیندار کورنۍ کې یو سړی پیدا شي چې هغه زما پلارو هغه قرآن راواغس او قرآن خلکو ته ښوده هغه ته وی ورشئ په خپل کلي کې قرآن وښیئ. پای کې مولانا نور الحق پای کې مولانا عبدالسلام الله دې وبخي پای کې نور علماء هغه د الله په دې کلی کې هغه درسونه روان کړل. دا د الله خپل یو تقسیمي یو ځای کې یو پاتېږي بل بوزي دا د الله خپله خوښه ده. بیا خو په دې کلی کې د الله د توحید او د الله د پیغمبر پاک د سنتو چغې واله شوي نن همغه جذبه په دې کلی کې شته. اوس زه را روان وم زما دوست دی ما ته ټلیفون وکړ زمونږ ایس پي دی د مردان ضلعې او الله دې د هغه حفاظت وکړي سید خان میا سید ما رستم ته روان یم ووی تا وی نه بل ملګري له مې ورکړم زه ورته نور څه ویل نه شم وایي چې زه دې ولې نیم خبر کړی هغه ورته وی موږ روان یو بس موبایل لارې له درغې موږ دغې ته حاجت نه یو نه منگا چا سره جنگ کوو نه منگ سره څوک جنگ کوي. خو بیا هم هغه خپله مینه وکړه. یو خبره درته کوم زه په دنیا کې په ډېرو ملکونو وګرځېدم زه مزدورکار ملا یم. ګورې بعضې ملایي هغه خو خدای پې دغسې فضل کوي موږ یې مزدورۍ ته اړم کړي یو. ما د دوبۍ نه 10-12 کاله د کپړې مزدوري کوله کنټینرې به مې راړې د عمان نه د سکریپو د چاینا نه ډیناموګانو جنریټرو او اوس هم دا زه د اسلام آباد نه رالم جاپان امبیسای ته تللی وم چې د چاینا او جاپان او تایلند او د ملیشیا ویزې مې لګولې. مزدورۍ لازمه چاندوله نه ځم ګورې نو روانم مزدورۍ له او په دې ټولو ملکونو زه ګرځېدلی یم. یو خبره درته کوم ما چې سوره ملکونه کتلی دي کاغه چین دی او کاغه جاپان دی او کاغه تایلند دی او کاغه سنگاپور دی کاغه سعودي دی او کاغه امارات متحده دي خو د پاکستان د یو کنال ځمکه په ټولو ملکونو نه ورکوم. دا دوره قیمتي ملک دی. په دې ملک دینداري هم دوره ده چې مدرسې آباد دي جماعتونه آباد دي علما دي او طالبان دي. دا داسې ملک دی چې په دې کې لوډ سپیکر لګولی او قرآن وایي او څوک درته څه نه وایي. داسې ملک په دنیا کې نشته. دې ملک سره مینه وکړئ. د دې ملک د روحاني سوچ مه کوئ د دې ملک د وداني سوچ وکړئ. دا ملک چې اسلام نه ختمیږي انشاءالله. نن که حرمین محفوظ دي د پاکستان په وجه باندې محفوظ دي او زه خپلو ملګرو ته هم وایم چې د دې ملک د ترقۍ سبب به دا وي چې تاسو د قرآن درسونو له زور ورکوئ. موږ اقتدار نه غواړو
من کور صاحب ما پسې کور ته راوړې ده د سنې ټیکټ یې راله راکوم ما ته نه دی اخیستی دا وزیر اعلی په ډومبی ورځ راغی او ما ته ناست و بل کال ختم لوم دی روژه کې راغلی و بله ورځ هم راغلی و ما ته وي یاره موږ مدرسې له څه پیسې مقرر کړي ما یې څومره وی 40 کروڑه ما یې له 40 څومره وی 40 کروڑه ما ورته موږ خو میلمه له ورکو د میلمه نه الونه ته خو زما میلمه راغلی ما له به اعلانونه نه کې ما زما حاجت نشته زه الحمدلله په خپلو لاسو ګټلی شم موږ مدرسه چلو خو په سوال هم نه چلولې مدرسه چلو خو دین هم نه محتاج کړی چاته او زما شاګردان هم الحمدلله دغسې دي هم دغسې کلک دي منګه صرف او صرف د الله د دین دپاره اړم یو چې مخلوق ته خیرخواهي ورسیږي په دې ځای کې ما چې کوم آیات ویلی و په هغې کې هم الله پیغمبر پاک ته دوی ته اعلان وکړه چې زما لار څه ده اقتدار به عالم زما لار څه ده کور صاحب عالم زما لار څه دولت به عالم نه نه قل هذه سبیلی ادعو الی الله و پیغمبره دا زما لار د ادعو الی الله چې زه به خلک الله ته رابلمه زبا خلق دا اللہ دین ترا بلما دا اللہ کتاب تبه را بلما علا بصیرت انا ومن اتبانی زم بدلیل ما او سوک چیز ما دی تابدار و سبحان اللہ پاکی دا اللہ لا وما انا من المشرکین او نیم ازد مشرکانونا گوره مشرکانو سرنه اوزائی کیگم خلق خود اقتدار دا پارار سکئی گنا ای غوار چا سره اتحادونه کوي موږ د مشرک سره نشو یو ځای کېدی زموږ ایمان او عقیده دا ده لس کسه دي خو د هغه د ایمان والی د الله نصرت او امداد به ورسره وي او که په کروڑونو خلک وي خو چې عقیده یې خرابه وي د الله امداد او د الله نصرت به ورسره نه وي الله دې موږ د خپل نصرت موږ سره یو ځای کړي او الله دې زموږ نه د خپل کتاب خدمت والی په دې ځای کې زموږ د مارګرو د قرآن کریم درس کو هغه اختتام ته رسولی و ما له دعوت را کړی و زه هم خوشحالېدم چې رستم ته به ځم ځکه دې رستم ته زه هلک وم او ایله ګیره مې راغلې وه او زه به راتلم کله کله بیان به هم پکې وشه مارګري وو او ډېر تکړه او ښه مارګري وو چې څوک وفات شوي الله دې والله جنتونه ورکړي او چې څوک ژوندي الله دې نورم عمر کې برکت واچوي زمونږ تاسو سره مینه ده تاسو سره هم یو مزه تړلی انشاءالله دا د شلېدو نه دی دوره ده چې مصروفیات زیات شي نو زما هم مصروفیات منډې تړي ستاسو به ومي خو هغه مینه انشاءالله ختمیږي نه موږ چې واړو زمونږ دیکان به چې کله سره وړه پټي ته نو ډیران به په بیلچای اړو نو کله کله هغه زمانه کې به شپږ پیسیزي وو 2 پیسیزي به وو 3 پیسیزي به وو نو هغه به پکې راووته موږ خواړه وو نو هغه به ما راواغست 2 انیز به وو نو چا به هم راواغست نو هغې باندې به زنګ راغلی و نو هغه ستوره سپمای به نه ښکارېدل دوکاندار به اخیستنه نو موږ به په ځمکه توکاڼې وتوکلې هغه به کېښود دا پونده به پې داسې وچورلوله نو چې پونده به پې وچورلوله په هغې کې به هغه نوره سپمای بیا راښکاره شو نو چې دوکان له به وړو نو هغه به وي اوس لګي دا موحدین ګورې هغه اصلي پیسې دي چې موږ نه راځو نو ساړه یو او چې موږ وویني نو بیا پکې هغه نوره سپمای راښکاره شوي بیا تازه شوي نن د رستم فضا هغه تازه ده او خوشحاله ده الله دې دقسې آباده لري او الله دې کلي حفاظت وکړي الله د موحدینو حفاظت وکړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو دعا وکړي دا سوره مرګري چې راغلي دي دې دپاره دعا وکړي چې الله دې له اجر عظیم ورکړي سوره بیمارانی الله دې والله شفای کامله ورکړي څوک په جیلونو کې پراته وي الله دې په خوشحالو خپلو کورونو ته راولي د چا دشمنۍ او تربګنۍ الله دې په دوستۍ باندې بدلې کړي الله دې د مسلمانانو د ټولو ملکونو حفاظت وکړي
خصوصا زمونږ د ملک پاکستان الله دې د امن او د خوشحالۍ ځای وګرځي. الله زمونږ نه تر مرګه د قرآن او سنت خدمت والی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وسلم. منګه د دین کار د دنیا د پاره نه کوو. ما ګدای لا ګړي وبکړی دي نو دا الله رضا له مې وبکړی دي. زه پاغي باندې ډوډۍ نه خورم، پاغي هم نه خوړه. نن سبا د انبیاء وارثان رالل، پاغه دین باندې ووټ غواړي، پاغه دین باندې پیسې او دولت غواړي، ختم د قرآن کوي او پاغي باندې د خلکو نه خوراک کوي. من خدا هغه چا روحانی اولاد یو چې هغه دین په دنیا باندې نه خرڅو. موسی علیہ السلام ورته وی لا نبیع دیننا بدنیانا، منګه دین په دنیا باندې نه خرڅو، دنیا لګو، دین د الله د رضا لپاره کوو. دا دریم جماعت دا ډیر بدترین جماعتو چې دین دنیا لپاره استعمالو او د دین کار به بیانو چې وخت براغه نو دین به شاته وګرځول شي او دنیا به را مخ کې شو. په دې جماعتونو کې یو جماعت زمونږ چې داغي نوم دی جماعت اشاعت التوحید و سنت. هغه جماعت چې هغه د الله د توحید او د سنت د پیغمبر اشاعت کوي. دا یو خبره ده او غلنده خبره ده چې دین هغه چې الله قرآن او سنت کې ویلې راشي چې قرآن او سنت کې سدي هغه دین دی، هغه خپل کا باغی باندې عمل وکړه. او قرآن کې الله صاف اعلان کوي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه دا سکار څنګه چې د مخلوق ګمان د 400 ایمان والا دی، نه چرې دا نشي کېدی کامل ایمان والا نشي کېدی. که یو سړی ځان ته کامل مومن وای چرې کامل مومن نشي کېدی حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تر هغې چې ستا سنت فیصله ګونو نه ګرځوي هغه مسلو کې چې د دوی درمیانځ راغلي. یو شرط دا دی چې غم او ښادي کوي نو ستا په طریقه باندې به کوي. منګه خو دا کوایو نو من خو نور څه نه دي ویلي، خو من وایو غم او ښادي د دین کار هغه د پیغمبر پاک په طریقه وکړه. ځکه قرآن کې الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دا ساعتی ما ستاسو دین کامل کا، تاسو لمی دین اسلام غورا کا. اللہ و استاسو دین میں کامل گڑے دے نو پدی دین کے زیارت لدلمشتا، پدی دین کے غم امشتے و پدی دین کے خادی امشتا. پیغمبر پاک چې څنګه کړیو نو هغه سیو کا. خلک وای زیارت نه مني، من وایو زیارت لتل قبر لتل. من د هر یو قبر زیارت منو، ته د یو قبر منی، ته منی که زه منم. ته یو قبر دی جوړ کړی او هغه زیارت لا روانې نور دی پرېښودي. من وایو د هر قبر زیارت لا ورشه. وای د قبرونو بی عزتی کوي، من وایو تی عزت کې که زه من خو د قبرونو دیوال چاپیر کړی یو، غوا ګېډه میخه ورته نه پرېږدو. خلک ته وایو چې ته به لارې نه جوړې او هغه چې څوک زمون خلاف کوي هغه یې راولګي نو د هرې جمعې په شپه د بابا په سر باندې اور بلوي یا ډیوی پیښي. من وایو الله دې د اور نه وساته. ا دې وایي هرې جمعې له به دې په کپرای اور بلو. دې مني که زه منم ته راشه ما سره حساب وکړه. من وایو زیارت له ورشه، هغه ته دعا وکړه، ځان ته مرګ مخې ته که. ستا دعا ته محتاج دی او عاجز دی. دعا چې جنازه پکې خو ته ورته دعا کې. یو مړی چېرته مسلمانان بې جنازې ښخوي او چې کله یې ښخوي نو جنازه چې پې کوي نو څه وایي
زمنګ په کلی کې پنځپیر کې خو موږ وایو اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. دا سه دعا وایي. تاسو هم دغه څه وایي رستم والا کنه یره شوی خو نه نظر نه کنه په خو هم دا څه وی او ډیره موده زوم نیم راغلی نو خو دغه دعا ده. نو هغه وخت ورته موږ دعا کوو او چې کله په خاوري واوړو جانډه په ودرو بیا وای بابا تر الله خدای ته وای تر اوسه ما ستاسو لپاره اوس به ته مال وای. موږ زیارت منو خو موږ وای د پیغمبر پاک په طریقه ورلا ورشه. موږ دعا منو خو موږ وای د پیغمبر پاک په طریقه باندې وکا. موږ د ختم ثواب منو خو موږ وای ثواب مړی تور او بخا خدا نه چې ته بیا خوراک او اسکا کې شامی ذکر گئی الاخذ والمعطی هما آسمان. چا چې په واغستا او چا ورکړ دواړه ګناګار دي. نو عرض می دا کو چې الله وای فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دا سن راسنګ چې د مخلوق ما د جارسو کی ایمان والا دے تراغی کامل ایمان والا نشی کې دے ترسو جستا سنت فیصله کونو نگرزئی آغا مسئلو کی جدائی درمیان زراغلی. دویم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیتا. بیا زړونو کې تنگ سیاو نمومی داغینا چستا سنتوی فیصله اکڑا. او دریم شرط ویسلمو تسلیما. بیا هم غاړک دی ستا سنتو تا بیا غاړه کی خودلا بیا هم ستا سنتو تابعداري. او د پیغمبر پاک ختم نبوت هم په دې باندې شوی چې بس لنډه خبره غم او خادي به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کې پاغي باندې به تنګيږي نه. او بل ځای الله وایي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. چا چې د پیغمبر پاک خلاف وکړ د الله خلاف وکړ د پیغمبر پاک خلاف وکړ ويتبع غير سبيل المؤمنين. قرآن سنت دی خو ګوره مومنان پکې هم شته چې د هغې په لاره به ځي کوم چې د قرآن سنت لاره هغې خپله کړې ده. امام ابو حنیفه د قرآن او سنت لاره خپله کړې وه امامانو خپله کړې وه منګې هم خپله د هغې هغه لار راته اسانه شوې ده. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وا بیڑاو کم خواچ دے اوڑی دا دن بے کو جہنم تا اللہ وی زا جہنم بو اللہ زائکم. عرض میں دا کو منگ آوتاو زان تا مسلمانان وایو نو چې منگ مسلمانان یو نو چې دا مسلمان کم صفتون دی نو آغا زان کرا استل غواړي. آغا اللہ رازی چې کله دا اللہ کتاب تا کینی او دا اللہ کتاب واوری او دا اللہ کتاب باندې پوشی نو دا الله کتاب څوک خي په پنځپیر کې په یو زمیندار کورنۍ کې یو سړی پیدا شي چې هغه زما پلارو هغه قرآن راواغس او قرآن خلکو ته خوده هغه ته وی ورشي په خپل کلی کې قرآن وخی. پای کې مولانا نور الحق پای کې مولانا عبدالسلام الله دی وبخي پای کې نور علماء هغه د الله په دې کلی کې هغه درسونه روان کړل. دا د الله خپل یو تقسیمي یو ځای کې یو پاتېږي بلبوزي دا د الله خپل خوښه ده. بیا خو په دې کلی کې د الله د توحید او د الله د پیغمبر پاک د سنتو چغې واله شوي نن همغه جذبه په دې کلی کې شته. اوس زه روان وم زما دوست دی ما ته ټلیفون وکړ زمونږ ایس پی دی د مردان ضلعې او الله دې د هغه حفاظت وکړي سید خان میا سید
ما رستم ته روانې ما وې تاوی نه بل مرګري لا مې ورکه ما زه ته نور څه ویل نشم سنه وای چې څه دی ولې خبر کړي هغه ورته وی موږ روان یو بس موبایل لارې لا درغه موږ دغه تاجت نه نه موږ چا سره جنگ کوو نه موږ سره څوک جنگ کوي خو بیا موږ خپل بینا وکړه یو خبره درته کوم زه په دنیا کې په ډیرو ملکونو وګرځیدم از مزدورکار ملایم غوري بعضی ملای هغه خو خدای په دغه څه فضل کوي امنګه مزدورای ته اړم کړیو ما د دوبای نه لاس دولس کاله د کپړې مزدوري کوله کنټینر به مې راړې د عمان نه د سکریپو د چاینا نه ډیناموګانو جنریټرو او اوس هم د اسلام آباد نه رالم جاپان امبیسای ته تلم چې د چاینا او جاپان او تایلند او د ملیشیا ویزې مې لګولې مزدورای لازمه چاندوله نظم ګوري نو روانم مزدورای لا او په دې ټول ملکونو زه ګرځېدلې ما یو خبره درته کوم ما چې سوره ملکونه کتلې دي کاغه چین دی او کاغه جاپان دی او کاغه تایلند دی او کاغه سنگاپور دی کاغه سعودي دی او کاغه امارات متحده دي خود پاکستان د یو کنال زمکه په ټولو ملکونو نه ورکوم دا دوره قیمتي ملک دی په دې ملک دینداری هم دوره ده چې مدرسې آباد دي جماعتونه آباد دي علما دي او طالبان دي دا داسې ملک دی چې په دې کې لوډ سپیکر لاګول او قرآن وای او څوک درته څه نه وایي داسې ملک په دنیا کې نشته د ملک سره مینه وکړئ د دې ملک د روحاني سوچ مه کوئ د دې ملک د وداني سوچ وکړئ دا ملک چې اسلام نه ختمیږي انشاءالله نن که حرمین محفوظ دي د پاکستان په وجه باندې محفوظ دي او زه خپلو ملګرو ته هم وایم چې د دې ملک د ترقۍ سبب به دای چې تاسو د قرآن درسونو له زور ورکئ موږ اقتدار نه غواړو موږ کورسای ما پسې کور ته راوړې ده د سنې ټیکټ یې راله راکوم ما ته نه دی اخیستی دا وزیر اعلی په ډومبای ورځ راغی او ما ته ناست و بل کال ختم لوم دی روژه کې راغلی و بله ورځ هم راغلی و ما ته وي یاره موږ مدرسې له څه پیسې مقرر کړي ما یې څومره وی 40 کروڑه ما یې له 40